السلام علیکم. څنګه موږ کولی شو چې پښتو په انګلیش کې وګورو او انګلیش په پښتو کې وګورو؟ یعنې دغه رنګې موږ اردو هم پکې شو کتلی. که چېرته تاسو ته په واتساپ باندې یا په میسنجر باندې اس ام اس وکړي، په انګلیش کې تاسو ته اس ام اس وکړي، تاسو ته په اردو کې وکړي او تاسو په هغه باندې نه پوهېږئ، نو تاسو راشئ هغه ته تاسو کاپي کړئ دغه رنګې او په هغه کې سرچ کړئ، نو تاسو به دغه به تاسو ته په انګلیش معنا په پښتو کې په اسانۍ سره درکوي او د انګلیش معنا به تاسو ته په اردو کې درکوي دغه رنګې. نو دغه کوم یو اپ دی، دغه ډېرو ملګرو ته پوښتنه کول چې په دغه کې مونږ څنګه انګلیش زده کړو چې مونږ د انګلیش معنا په پښتو کې په اسانۍ سره په یو کلیک باندې راوباسو. نو زه دغه اپ به تاسو ته ښیم. ویډیو تر پایه وګورئ. که په ویډیو کې انفارمیشن او معلومات د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. همدغه رنګې ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې همدغه رنګې ویډیوګانې ټول نه لومړی تاسو ته میلاویږي. زه ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوم. نو خوږو ملګرو، ټول نه لومړی به تاسو دلته راشئ دغه رنګې او خپل پلی سټور ته به تاسو ورشئ او دلته به تاسو ولیکئ ټرانسلیټ. دلته به تاسو ټرانسلیټ به تاسو ولیکئ. صحیح ده. چې کله به تاسو ټرانسلیټ ولیکو نو هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. کله چې تاسو ډاونلوډ کړلو هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو دلته راشئ. ما دا ډاونلوډ کړی دی. دا یو دی. صحیح ده. دا یو اپ دی، ګوګل ټرانسلیټ ورته وایي. په پلی سټور کې به سرچ کړئ، د هغې نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو په دې دلته لیکلي دي انټر ټیکس. نو اوس ته په دې کې زه لیکمه، زه به ورته ولیکمه چې می، هلته وایي زه. یعنې دلته تاسو ته باقاعده نور هم درکوي. می مطلب زه، می ټو زه هم، او مین مطلب. یعنې دلته تاسو ته هم نور هم دغه رنګې دغه درکوي چې تاسو په اسانۍ سره باندې تاسو پرې پوه شئ دغه رنګې. بیا که تاسو دلته راشئ، زه به دلته ولیکمه دلته به زه ولیکم آی لاو یو. صحیح ده. دغه دی ما سره یې راواخیستو آی لاو یو. دلته تاسو ته لیکلي زه تا سره مینه لرم. دلته لیکلي آی لاو یو سو مچ، زه تاسو سره ډېره مینه لرم. آی لاو یو ټو، زه تا سره مینه لرم. دغه رنګې تاسو ته باقاعده ډېر دغه لیکلي دي. دلته تاسو ته په انګلیش زبان هم شئ بدلولی. پیله به تاسو ته پښتو کې راځي، دویم به تاسو ته په انګلیش کې راځي. که څوک دغه غواړي چې نه چې موږ یې په اردو کې لګوو، نو تاسو به سمپلي دلته راشئ دغه رنګې، د دې نه به وځئ او دلته به تاسو راشئ هندي زبان باندې به کلیک وکړئ، په انګلیش باندې به کلیک وکړئ او دا ټول تاسو ته مختلف زبانونه درکړي دي. نه تاسو زبانونه شئ کاپي کولی، که نه تاسو په اردو باندې دغه کوئ، پښتو کې لګوئ دغه رنګې، د دې نه تاسو شئ دغه کولی. که تاسو باقاعده یو شی ډاونلوډ کړئ دغه رنګې او تاسو یې کاپي کړئ د فیسبوک نه، نو په دې کې تاسو شی ورکولی دغه رنګې. دا وګوره، دا ما د فیسبوک نه د وخته دا پوسټ ډاونلوډ کړی او د باندې نه پوهېدم، نو ما دلته رالومه، ما دا ټول په پښتو کې په اسانۍ سره په پښتو کې وکتل. او دلته پکې یو بل هم پکې تاسو کله راشئ د کیمرې ته راشئ دغه رنګې، تاسو اټومیټیک یو شي له تصویر وباسئ دغه رنګې، لیکل میکل کتاب میتاب پروت یا دغه رنګې نور بورډ موډ له تصویر وباسئ او هغه هم تاسو دلته په اسانۍ سره وباسئ. په انګلیش کې چېرته په بورډ باندې لیکل کړي او تاسو هغه نه تصویر واخلئ، دلته تاسو سرچ کړئ، نو تاسو سره به اټومیټیک په پښتو کې معنا راوباسي. که تاسو خپله ګیلرۍ آن کړئ، د ګیلرۍ نه تاسو نور هر څه راواړئ دغه رنګې لیکلو تصویران نه واړئ، په معنا نه پوهېږئ، هغه ورله ورکړئ، هغه هم تاسو ته هم دغه کوي. ګوره مطلب ما دا دلته ولیکو ریاض خان، دلته دا وګوره دا زما نوم یې راواخیستو. صحیح ده. دلته تاسو دغه رنګې ټول شی دغه کولی. اوس دلته که تاسو راشئ دې نه تاسو دلته په وایس کې هم اټومیټیک شی ویلی دی، نه په وایس کې تاسو ته هغه انګلیش شی ویلی. صحیح ده. نو دغه زمونږ نننۍ ویډیو وه، دغه ګوګل ټرانسلیټ دی، د خپل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ په اسانۍ سره، په یو کلیک سره ډاونلوډ کړئ، په دې کې سیټینګ میټینګ بالکل نشته، اټومیټیک آن کېږي. صحیح ده. که ویډیو کې انفارمیشن او معلومات وي، ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او دغه رنګې ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب ضرور سبسکرایب کړئ چې همدغه رنګې ویډیوګانې ټول نه لومړی تاسو ته میلاویږي.